أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن او ندی مناسب د پاره د یو مؤمن سړي ندی مناسب ان یقتل مؤمنا دا چې قتل کی یو مسلمان خط الا خطا مگر که په خطا سره په قتل خطا سره غلطه سره چې ته داغه د لاسه سو قتل شو دې کې خداغه وس نشته خو قصدن مدن الله تعالی فرمایي چې مسلمان نه قتلی ومن قتل مؤمنا هغه چې قتلی مسلمان خطا په خطا سره چا چې قتل که مسلمان په خطا سره فتحرير رقبة مؤمنة نو آزادول دي یو غلام مؤمن ایمان والا مسلمان غلام به آزادي ودیت مسلمه او دیت ته دې ته وایي خون بها دیت مسلمه هغه دیت ته چې سپارل شوی وي الی اهلی هغه اهل د دې مړي ته کور والا د دې مړي ته الا ان يصدقوا ها کچری اغیه معاف کی صدقه پیو کی نه معافی کی فین کار من قوم کچری داس قومنا عدو لکم چې دشمنان استاسو وهو مؤمن او دې مؤمنی فتحرير رقبة مؤمنه نو آزادول دي یو غلام ایمان والا کچری دا مقتول دې په قتل خطا سره قتل شوی دی د دشمنانو ستاسو نه تاسو سره جنگ جګړې کوي اهل کفر دي کافر دي او دا قاتل مسلمانی نو دی بس کوي بیا د یو غلام آزادول وکي خو د مسلمان غلام وین کان من قوم کچری دا هغه قومنا بینکم چې بمیان ستاسو کې او بینهم بمیان دای کې میثاق سو معاهدی فدیت مسلمه الی اهلی نو دیت ته سپارل شوی الی اهلی هغه کور والا او دته د مقتول ته وتحرير رقبة مؤمنه او آزادول د یو غلام دی چې هغه ایمان والی چا سره د صلح معاهده شوی ده او داغي نه بیا چا مسلمان سره ولګي داغي نه یو سره قتل ک نو بیا دغه دیت دی او دغه سزا ده نو فمن لم یجد پس هغه څوک چې نه مومي چې غلام آزاد کی پس صيام شهرین نو روزې نیولې 2 میاشتې متتابعین پرله پسې توبه من الله دا توبه د جانب د الله تعالی نه در پاره وکان الله دی الله تعالی علیم حکیما عالم او پوها ومن يقتل مؤمنا متعمدا وهو چې قتل کی یو مسلمان او قصدا عمدا فجزاؤ نو بدلره د جزا سزا ده جهنم دوزخ دے خالدن فی ہمیشہ بھی دے پائے کہ وغضب اللہ علیہ او غضب لیگی اللہ تعالی غصہ کیگی اللہ تعالی پدبانے والا عنہ او پلانت کی دلرا واعد له اللہ تیار کرے در پارا عذابا عظیما عذاب لوی نو ہمیشہ او پکے دے علاوی وی چہ دے دا قتل کول حلال گنی حرام تا حلال نہ وے حرام تا حلال ویلو سر انسان کفر تو دی او کنا ته ګناه کړی دی خو دې ته حلال نه وي الله به معاف کړي چې توبه وباسي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا ضربتم فی سبیل الله کله تاسو مزل کوئ سفر کوئ په لار د الله تعالی کې فتبینوا نو خط تحقیق کوئ ولا تقولوا مو تاسو لمن القى الیکم السلام هغه چاته چې وړاندې کی تاسو ته سلام نه دا ورته بیا مو آیا ته په سفر کې جهاد لروانی او څوک مسلمانان در مخه درلو هغه ته السلام علیکم انو دا قتلوي ما دا ورته وایا لست مؤمنا چې تنه مسلمان تب تغون عرض الحیات الدنیا تاسو بیا لټوي په دې قتلولو دا غسره سامان د ژوند د دنیا یعنی کاغذ سره صحیح هغه نه واله دا خو به تاسو ډاکه واچوئ په هغه باندې فعند الله او پنځ د الله تعالی دی مغانم کثیرة غنیمتونه ډېر کذالک کنتم دارنګ وای تاسو من قبل مخیدنا فمن الله علیکم احسانک الله تعالی په تاسو باندې فتبینوا نو خط تحقیق کوئ یو سړی در باندې سلام واچي او بیا د خپل مسلمانۍ اظهار کی دا مو چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس بیا پرېږده
دا مو وایي چې ګنده زما د یارې نه وویله او بنده یې قتل کړي. ان الله بشک الله تعالی کانا دې بما تعملون خبیره په هغه اعمالو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. لا یستوی القاعدون ندی برابر هغه ناس کسان د جهاد نه من المؤمنین د ایمان والو نه غیر اولی الضرر چې نوي خاوندان د ضرر یعنی چې نوي معذوره نو دا ندی برابر. والمجاهدون فی سبیل الله او هغه کسان چې هغوی جهاد کوونکي دي په لار د الله تعالی کې باموالهم وانفسهم په مالونو خپلو سره په نفسونو خپلو سره دا برابر نه دي. چې کوم په جهاد کې دي هغه بهتر دي. فضل الله المجاهدین فضیلت او غوروالی ورکړی دی الله تعالی مجاهدینو ته باموالهم په سبب د مالونو د هغوی سره وانفسهم او د نفسونو د هغوی سره چې مال هم لګوي ځان هم په جهاد کې شاملوي. دی له الله غوروالی ورکړی دی علی القاعدین په هغه ناستو کسانو باندې درجتان درجه الله ورله درجه اوچته ورکړې ده. وکلن او دا هر دواړه ډلې چې دي وعد الله الحسنى وعده کړې ده الله تعالی هغې سره الحسنى وعده ښکلې هغه سره جنت دی. دا کم کسان چې ناست دي او دا تکلیف دغه والا نه دي عذر والا نه دي خو جهاد نه دي تلي انو دا او هغه مجاهدین چې په لار د الله تعالی کې جهاد له تلي دي مالونه هم خرج کوي خپل په خپل هم شامل دي دی نه دي برابر ده که دا مجاهدین ته نه ډېر غوره دي. دی له الله لویه درجه ورکړې ده. خو لیکن دا چې کم ناست دي خو لیکن جهاد بد نه ګڼي وایي ځم به جهاد له اراده یې شته خو لیکن تللی نه دی. دا چې کم ناست دي او چې کم جهاد له تللی دي خو دا چې کم ناست دي د جهاد مخالف نه دي نو الله تعالی دواړو سره ښایسته وعده کوي. وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما فضیلت ورکړی دی الله تعالی مجاهدینو ته په ناستو خلکو باندې اجرا عظیما اجر لوی. درجات منه درجې د الله له طرف نه او مغفرت و رحمه بخانه ده په دنیا کې و رحمت او رحمت ده په آخرت کې. وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم. ان الذين